ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي الرؤوف الرحيم درود شریف ہوئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، خصوصاً استاد العلماء بقیت السلف شیخ الحدیث حضرت مولانا مطلع الانوار صاحب دامت برکاتہم اور نور گران قدر علماء کرام و پدغ مجلس کے عام و دوستان رونو کال پکال پدغ دارالعلوم کے اجتماع کیے گی اور دغ مدرسے سالانہ اختتامی جلسے د درس نظامی اور گن شمیر الکان د حفظ نو د علوم و نفارغیگی. یقیناً پدغ ادارہ باندے پدا کلی و پدا علاقہ کے مونږ ډېر زیات خوشاله یو. په دې خاریو کې ډېرې مدرسې شته او په غټو غټو کلو کې هم ډېرې زیاتې مدرسې دي او د هرې مدرسې نه الله د دین کارلی. خو په دې میرو کې او د شولګرو کې او په دغه دیهاتو کې داسې یو عظیمه اداره او د هغې چلېدل او الحمدللہ ډېر ښه قابلان استادان او قابلان طالبان او د مدرسې او ډېر بهترین نظم و نسق رونو دا زمونږ د دین لوی برکت او اعجاز دی. بیا یوازې دلته د درس نظامی انتظام نه دی، د دین نور شعبې الحمدللہ د هغې دا مدرسه سرپرستی کوي، خصوصاً ختم نبوت
زمونږ په ضلع 400 کې یو زمانه داسې وه چې 400 کې ډېر زیات قادیانانو. د هغې اوږد تاریخ د ما سره دې 400 نه بعد دغه ډب طرف ته قادیانانو زمونږ په کلي کې قادیانانو ځای په ځای دا یو فتنه وه، خو لیکن د علماء کرامو په برکت باندې د علماء کرامو په برکت او د هغې په منډو ترړو الله هغه فتنه ختمه کړه. څه مړه شو لاړل ختم شو او څه خدای پاک مسلمانان کړل. بیا هم څه بعضې څیزونه زه محسوسوم، لیکن الحمدلله زمونږ 400 مستقل ظاهري طور د ختم نبوت په رڼا باندې الحمدلله روښانه ده. نو دلته کې د هغې ختم نبوت او د نبی علیہ السلام د ناموس یو دفاعی سسٹم او یو بہترین انتظام زمونږ د محترم رور جناب حضرت مولانا شیخ التفسیر پیر طریقت مولانا حزب اللہ جان صاحب و د هغه د رفقاو دوستانو نه الله اخلي. دا ډېره لویه خبره ده. د تصوف کار هم دلته روان دی، شروع دی. او ما واورېدل چې پرون دلته د تصوف ډېر زبردست انتظام او حلقې د ذکر او مراقبې شوي دي. دا ټول چې مونږ راغونډېږو په دې ټولو خبرو مونږ سوچ کوو، دا زمونږ د دین اعجاز دی چې داسې په یو شاړه علاقه کې او په یو شولګره کې او په یو میره کې یو داسې عظیمه درسګاه او د هغې نه داسې خدمت اخیستل. خدای پاک دې زمونږ چې څومره دیني مدرسې دي الله دې ټولو له کامیابي ورکړي، او چې څومره د دین شعبې دي د دین الحمدلله ډېرې شعبې دي او لګیا د خدمت کوي، الله دې ټولو سره مدد وکړي. زمارونو بنیادی چې کم سیز دی بنیادی هغه علم دی، علم او بیا د شریعت علم، د شریعت علم او د قرآن او د سنت علم دارونو بنیاد دی. بنیاد انبیاء و پیغمبران خدای پاک ټول عالمان را لېږلي او د علم خدمت یې پرې کړی. د حضرت آدم علیہ السلام نوانه تر زمونږ د نبی علیہ السلام مبارک پورې یو پیغمبر چې ته ډاکټر نه دی راغلی. ما ته څوک نشي خولی چې دا پیغمبر ډاکټر و یا حکیم و. یو پیغمبر چې ته انجینیر نه دی راغلی، یو پیغمبر چې ته زری ماهر نه دی راغلی، نه اقتصادي ماهر. دا نشتا سره د دې چې دې څیزونو ته ګورې ضرورت شته د ما د خبرې سو غلط مقصد وانخلی. ډاکټر ته سخت ضرورت دی، که ډاکټر زمونږ علاج ونه کي نو زه به نه مونځ وکم نه به روجي ونیسم. انجینیر که زمونږ د دې وطن خدمت ونه کي نو نه به سړک جوړ شي او نه به پل جوړ شي. دا زری ماهران لګیا دي زراعت کې نوې تجربې کوي او مخلوق ته خدای ډېره فایده ورکوي. دارنګې زمونږ د اقتصادي او دا چې څومره سسټم د ملک روان دی نو په دې د ملک قائم دی او د دنیا دا تکویني نظام ورسره تړلی. نو ضرورت د دې څیزونو شته او سره د دغه ضرورت پکار دی چې پیغمبرانو کې یو کس خو ډاکټر را لېږلی وي که یو پیغمبر خو انجینیر را لېږلی وي چې دې ته هم ضرورت دی. یو پیغمبر چرته میډیکل کالج نه دی جوړ کړی او نه یو پیغمبر د انجینیرنګ یونیورسټۍ پرنسپل او وایس چانسلر راغلی دی او نه یو پیغمبر چې د رسکول او د کالج پرنسپل راغلی دی. نه ما ته په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر چې د ډایرکټر جنرال یا سیکرټري ښودلی شي. که بعضې پیغمبرانو نه خدای دا تکویني امور اغشتي دي هم په دویمه مرتبه کې
پڑھنبے مرتبہ کے ہر پیغمبر دا خپل کتاب عالم او که کتاب و سرون دا حکمت عالم یا دا بل پیغمبر دا کتاب عالم او بیا زمون دا دوارو جہان مبارک سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل فرمائی انما بعثت معلما زه خدای لګلی په حیثیت د یو معلم او د استاد چې خلکو ته دین و خیم قرآن عقیده عمل اخلاق ورته خیم نو چې څومره انبیا دي دا ټول عالمان تیر شوي دي تاسو دې نه اندازه ولګوئ ضرورت خو دنیا ته د ډېرو څیزونو دی لیکن چې ټولو پیغمبرانو له خدای کم نعمت ورکو او کم عظیمه سیره خدای ورکړه هغه د علم نعمت او د علم سیره ده دې نه تاسو ته د علم اهمیت اندازه به معلومه شي علم د شریعت علم ګورئ دا نور علوم نه دا چې کم په سکول کې لیکي طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمہ یو سکول کې میں بیان کو دے غټ لیکلیو میں لکه پرنسپل صاحب که دا برکت تا پارا دی لیکلی خوڑی رخدا احادیث خلق تبرکن پا دیوالونو باندی لیکی او که دیل دی لیکلی چه دا خپلا کالج تا دی اشاره دا چه دا علم فرض دی و مسلمان سڑو مسلمان خزے نو میں گوری دا بیا غصب دی دا خبر دی درستا ندا دا خو یو صنعت دی یو کاروبار دی دا دنیا که سکول دی او که کالج دی خدای پاک پیغمبران دی لند عالم پا لغت که خو اغا چاہتاوی پوی وطمموائی دا پوی خاون علم دانستن نو پوی خو چه سوک دا سیکل و پنچر لری دا لغت پا اعتبار خدا معلم دی پا یو مقصد پوی دی او کسوک اسونو لنالون لگئی نو دا خون دا لغت پا اعتبار عالم دی ولی زی علم شو او یو پوی و سره دا نو خدای پیغمبران دیل را لیگلی دی چه دا پنچری صفتو نوراتا کئی دیل را لیگلی دی چه دا اسونو لسوک نالون ہوئی دا اغا صفتو نبکی قرآن دیل نازل دی او جنتون دیل جوڑ کردی دی دا خلق دیندار دی او عمل صالح کئی خودی رخشوا جنت بخدای ور کئی لیکن که دا خداغی معیار پا دینداره دی که دا خلق دینداری کامیاب که دیندارنی ناکام خود دی صفتونو لخدای قرآن و پیغمبران ندی را لے گلے انبیاء او داغی خلفاء او قرآن چه خدای لے گلے دے دا کم عالم دا فضیلت تا پارا چه کم دا شریعت عالم او قانونم دا دے چه لغوی معانی و الاعتبار نی اصطلاحی و مصطلحات و الاعتبار وی نو که خدای صفت قرآن شریف کے کئی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نو دا دین عالمان یادی کہ دا دین عالم او امیدوار سر برابر ندی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اگر دا دنیا مومن لخدای درجہ ورکی کا عمل صالحی ویالا کہ پنچرو والا دے او کاغذ گیس ڈکولو والا دے او قبل سوک دے کہ نیک عملی بے شک خدای درجہ ورکی هو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مومن لپا کافر او عالم لپا غیر عالم خدای درجہ و مرتبہ مقرر کرے نو علم رونو دیر دوی نعمت تے زما خو چیزان لکم شیخ وخی بل نمیخ وخی قسم دی چی رشتیا دتا ہوئے زما خپلو بچولم دا دین علم خوخ دے او ستاسو بچولم ام خوخ دے خدای دی زما بچی استاسو لطولو بچی دا دا شریعت او دا دین عالمان جوڑ کی علم خوب بنیاد دے دنیا کے خدای پاک عالم للوی مرتبہ و رتبہ مقرر کردنا او پا آخرت کی مولا خدای لوی مرتبہ مقرر کردنا زمان دا دی دین پا دی ایماو کی امام تیر شوی دی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا سبل شان ساڑیو دی ایماونا خدای لوی کارا گشتے دی یو دے کی مشپگ لکلی کدی دلیو خو بیامی او بل تاریخ کیو لی دل چی احمد ابن حنبل دا حضور پاک دا لس لک و حادیث و حافظو لس لک حادیث او دا سے نا چی انما العمال بالنیات نا دا حدیث دا چانا اور دلے دے دا استاذ پورا تاریخ و تیاد دے دی پیدا شوے کل دے وفات کل دے او د کم دے سفرونه کړی دي او د استادان سوق دی او شاګردان سوق دي او چا سره ملاقات کړي
بیا دا هغه استاد بیا دا هغه استاد انزه تر صحابو پورې. قسم په خدای دی محدثینو دومره خواره کړي دي چې حیران بشي. زمونږ د خلکو یو غلطه خبره ده، وی دي مولیانو څه کړي دي، مې خوار شي خوله به دې کږه شي، د ښځو خبره خوله به دې کږه شي. مولیانو څه کړي دي؟ مولا کته وی ما د باټینګرو کړي نو دا نشو کولی، خفه کېږه ما. او کوی چې د لري تال دی راله پوخ کې او خرسۍ دی را باندې، دا کار زمونږ نه دی، دا خدای تاسو ته سپارلی. او کوی چې مرچکي دی راله وکړي او پټۍ دی راله واړئ، دا کار نشو کولی. هلکه وی دا مولیان څه اوزګار خیل دی او تیار یې وخوړه. دا پراپیګنډې مونږ پسې خلک کوي، موزګار خیل دی او تیار یې وخوړه. مې چې دا اوزګار خیل مې تیارم خدای راکړي، نو بچي ولې زمانه ملګری کوي؟ ستا بچي به هم تیاره خوري، اوزګار به یې کوي. دا خو ډېره لویه خبره ده. مې که دا وی چې تیار یې وخوړه نو دا قضیه دې ټیک ده. ما له خدای تیاره ډوډۍ راکوي، الحمدلله. ټول وایي الحمدلله. مولیانو له خدای بېشمېره ډوډۍ ورکوي او تیاره یې ورکوي، او چې څه غواړي د هغې نه وله خو خدای ورکوي. بېشک الحمدلله. ښه تیاره مو خوړه نو موږ له چې خدای تیاره راکوي، نو بېوقوفه ستا کلمه ولې سوځي؟ ولې پې خفې؟ ته خوشحالېږې نه چې ستا امام له خدای تیاره ورکوي. بلکل ټیک د زوی راوله مولا که چې تیاره وخوري، تیارې دی ولې نه رالیږې؟ تیاره وي او ویده اوزګار خیل دی. معدې دی خطا شوې، اوزګار خیل نه یو. زمونږ د کار نه که خبر شو توبې به وباسي. یو ډمې بچي ته د ګډا چل خو هغه چل نه زده کو، نو ورته وی سم شه، ګنې په داسې غم به دې واړوم چې تر مرګه پورې به ته خلاص نه شي. چا ورته وی دا څه غم دی؟ وي طالب کومې چې طالب یې نوم به ټوله ورځ کتاب ګوري او د شپې به هم لګیایي. استاد به مې وشرمئ که کتاب نه ګورم، او چې کله ملا شي نو بیا به هم ټوله شپه کتاب ګوري، که نه ګورم خو طالب مې شرمئ. خو دې زمانې طالبان د کتاب په ځای ټول سسټم موبایل له تللی دی. هر طالب سره موبایل په لاس کې دی، موبایل دی او موبایل. ما درس کې مکمل پابندي لګولی چې کم طالب درس کرانوځي موبایل به بندوي، چې وزي بیا دې چالو کوي. او دا مې قانون جوړ کړ چې که چا سره موبایل په درس کې کولو برآمد شو نو به حق سرکار به ضبطي، او ضبط به داسې نه یو کاڼې به لاندې بل به باندې او ټس به والا ورکو. موبایل دی او طالبان دی او صاحب الوی غرمش دی او دا میموري کارت دی او فلان او فلان او فلان. نن سبا خلق د موبایل نه نوزګاریږي. یو طالب به د خدای نه سوال کو چې خدایا ما باندې حضرت خضر را پیښ کې. چا ورته وی څه پکې؟ یاره که یو دوی راته وکړه بس علامه به رانه جوړي. نو غریب خواري نه کوله او حضرت خضر پسې ګرځېده چې کم ځای به چې دوا راته وکړو چې مونځ به هم کو نو حضرت خضر خدای را پیښ کې، او چې روژه به هم نیوله نو خدای حضرت خضر را پیښ کې. نو خضر دون اوزګار نه دی، د هغه خو موت او حیات کې م اختلاف شته. محدثین وی وفات شوی دی، صوفیه وی شته. به هر کیفه دون اوزګار نه دی چې تا پسې ګرځي او دواګانې درله کوي. چې خوند یې ونه که نو بس بیا کېناسته او خپل کتاب کتو ته کېناسته. یاره خضر خوند ونه که راشه اوس دا خپله مطالعه کوه. نو پخوا چې به د طالبانو کتاب کته، ما ته یاد دي زمونږ باباجي سره به دا مشران طالبانو، نو دا بالوړې پراتو دا سنګلې به یې لګولې وې داسې، او کتاب به مخکې په بالښ ورته پروتو، په ملاسته به یې کتاب کته. ولې ډیوه به غریبانانو سره یو ډیوه به وه، به یې ځان ته مخکې ښو دی. قسم دې دومره خواری دی علماو کړي زه راته نشم ویلی. زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله، وی جماعت کې مې کتاب کته، پټکې مې په سر و، وی پټکې مې اور واغېسته. وی ما وی چې گویا د معراج شپه راښکاره شوه که څه چل چې سر مې ګرم شو، وی بل چا پټکي له دیکا ورکړه چې پټکي دې اور اغېستی دی. دا خواری کړی دی. نو هغه صاحب دا سنګلې ولګولې او جومات کې پروت دی کتاب ګوري، نو شپه د چاورو ډبه و. هلکه څوک وی حضرت خضر راغلی ما
ورکولاو که چې دوا د تو کم چې خدای دی مولا کی نو عربی کی په یو لغت کې دی تم خزر وی خزرین وته وی دی دواړو سنگلو او ته وی ته یوی مال خدای دوه راکړي دي په مخه دی ښه نو پخوا به طالبانو کتاب کتو ګرځېدل به ورپسې اوس صاحب هر طالب موبایل بابا دی بل کار نشته طالبانو موبایل دی او میسیجونه دي زه په میسیج نه پوهېږم او طالبان پې ټول پوهېږي دا ماشومان پې پوهېږي دا واړه واړه دا دومره پوټېنې پوټېنې دا خواره کړي دي علما حضرت امام بخاری رحمت الله علیه څومره خواري کړې ده نن خو به یو مدرسې ته لاړ شي نو هلته به ټول د حدیثو کتابونه په دا 9 میاشتې کې ووې زیبه چاپخانې دي پریسونه دي او د حدیثو چې څومره کتابونه دي په کاري پیسې ورکوه کور ته راوړه هغه زمانه کې خو چاپخانې او پریسونه نو دی بخوار ګرځېده یو حدیث پس ګرځېده او څومره خواري یې کړې ده د خپل الفاظ دي درته ویم وی قسم دی په ما داسې وخت تېر شوی دی چې ما یو شواروز په یو بادام ګزاره کړې ده دوه بادام یو شواروز او وی اوچه ډوډۍ به مې ځان سره ګرځوله ابه مې پلو پورې تړلې وه اوچه ډوډۍ نو چې وږي به شم نو ابه مې په لوښي کې خوشته کړه لکه چرګانو له چې بنده ډوډۍ خوشتئ نو هغه خوشته ډوډۍ به مې خوړه او دمشق جامع مسجد کې یو استاد سره دیروم هغه نه مې حدیث زده کول په ما د وینو دستونه ولګېدل دستونه رانه ځي او وینې رانه بیږي په حکیمانو ګرځېدم علاج نشته وی دې حد ته ورسېدم چې خپو مې کار پرېښاو داسې دستونه دي منډه به مې واله او الته به مې دستو شو او دست به مې وکړه زر به راله مستعجله حدیث به مې ترې واورېد بیا به مې منډه وواله پټي ته بیت الخلاګانې خو نشته نو بیا به مې دستو شو نو زر به مې بیا دست وکړه نو راوی به لمبل حدیث به مې ورول وی یو بوډا بابا ماله راغی وی ما ته برخورداره دلته راشه څه چل دي در باندې چې منډې وې مې دا جوړی څه لا جوړی دستونه د وینو لګېدلي دي بچی زما د ته څو ورځو نه خیال دی په دې جومات کې زه د علاج کوم خدای به دې جوړ کې کاکاجي ډېره ښه ده ویې لاړه په پیالې کې د زیتونو تیل راوړل نیمه پیاله او ډوډۍ راوړه پکې خوشته کړه وی بچی دا وخوره مې چې دا خو به ما ډاکټر بند کړي دي حکیم چې دا به نه خورې وی ته وخوره چې ته جوړېږي که نه جوړېږي ما ستا حالت ولید ډېره ښه ده هغه نیمه پیاله د زیتونو تیل او یو 4-5 ټوکړې روټۍ هغه مې ورسره خوړه وی ټیک شوم خېټه برابر شو ټیک شوم دستونه ختم بابا له ورلم بابا تا خو زما علاج وکړه ته حکیم یې وی چې نه زه حکیم نه تجربه کار یم او حکیم نه نو زه خو ستا دارو سره ښه شوم دا دې څه چل وکړه وی ما تا څو ورځو نه وکتل چې تا ډوډۍ نه ده خوړلې ستا کلمې سپورې دي کلمې د جنګېدلې وې ما وی راشه دا کلمې وله غوړې که دا طالب به ښه شي نو ما د لږ سپورې کلمې غوړې کړې نو خدای پاک ښه کړې دا ژوند زمونږ د کابرو تېر کړی یو بادامو په دو بادامو او یو حدیث پسې څومره سفرونه کړي دي یو ځل ورته چاوي چې یو فلانکي ملا سره د نبی علیه السلام یو حدیث دی وی ما ورپسې کم و بیش یو میاشت مزل وکړ نو چې لاړ نو د هغه ملا صاحب نه اس تښتېدلی نو وی وخت خو نه ضایع کوم نو صحرا ته ورپسې لاړم نو هغه ملا صاحب اس رانیوه نو چې اس څوک رانیسي نو دا تشه زولی ورته راغونډه کې اس پې ګمان وکړي چې دې کې خو ونډه ده نو راشي نو هغه تشه زولی غونډه کړې وه اس راغې کلکې رونې وه امام بخاري ورنږدې شوې ملګري دې زولی کې دې څه وی دې کې خو څه نو وی دا دې ولې راغونډه کړې وه وی ساده د خدای د اس مې پیرونه نیوه وی انا لله و انا الیه راجعون ما خو تپچاوی چې د سره د حضور پاک یو حدیث ته نو یو میاش مزل مې در پسې وکړه وی اشترا سره ګڼه حدیث تی راځه کېنه چې درته بیان کم وی اوس مې ورته حاجت نشته تا اس سره دوکه وکړه یریږم ما سره د حضور پاک په حدیثو کې دوکه ونه کې اوس په شریعت کې اس سره دوکه ګناه خو نه ده
اس مکلف خو نه دی چې ته ورته آواز وکړې راځه او دی بدله راځي او نه ستا په خبره پوهېږي. اس خو همدغه حیلو سره خلک رانیسي. ښکار چې کې نو په جال به ښکار نه کې، دوکه به نه ورکې حیوان له رانیسي به بېدي خو نه کېږي. لیکن زمونږ د دې احادیثو استادان راویان چې ورته وایي د راوي دپاره یو څو شرطونه دي، که هغه شرط پکې یو حدیث به ته اخلې و الا نه به اخلې، نو د راوي دپاره یو شرط دا چې دی به ثقه یې. ثقه څه ته وایي؟ بکسر السا، هغه انسان ته وایي چې عدالت او ضبط پکې. عدالت څه ته وایي؟ چې تقوا او مروت پکې وي. تقوا څه ته وایي؟ هغه صفت چې چا کې پیدا شي د هغې د وجې نه به د شریعت د قبایحو نه ځان ساتي. شرعاً چې کوم امور قبیح دي هغې نه ځان ساتل دې ته تقوا او یو خپلې مرتبې بیا لري. او مروت دې ته وایي چې کوم څیزونه عرفاً قبیح دی هغې نه به ځان ساتي. نو د یو عالم دپاره اس په صحرا کې په داسې طریقه رانیول دا عرفاً قبیح دی، نو د خپل استاز جوړ نه کوي تا استاز کوم نه سبق دنه نه اخلم. مولانا عثمانی صاحب شیخ الاسلام په مقدمه د فتح الملهم کې یو ټکي لیکلی دی طالبانو دپاره ویم. هغه وایي چې که عام سړی په سر ټوپی نیو دی بازار کې ګرځي خیر دی پروا نشته. آداب خدا دی چې پټکې په سر کا او ټوپی په سر کا ګرځه. خو که چېرته یو عام سړی بازار کې بې ټوپی ګرځي هېڅ پروا نشته. خو که مولا صاحب په بازار کې لوس سر بې ټوپی ګرځي کولاو سر، وی دا د د مروت خلاف دی، د براوي نه جوړېږي. او زه پکې د ځان یو ټکې ویم که دغه د ترنو په بازار یا چارسدې بازار کې یو عام سړی کېناست په کټکي باندې او چولې خوري او ټوپی نی په سر، یا د لرې تال ته کېناسته، نو خیر دی. لرې متعلق کراهیت تنزیهي بعضې فقهاو لیکلی، ته خبره نشته، هېڅ پروا نشته، د دې د عدالت نه نوځي. خو که شیخ الحدیث او شیخ التفسیر پټکې لرکې او په کټکي بازار کې کېناسته او لرې خوري یا د چولو تال ته، نو خلک په ښه نظر ورته ګوري که په بد نظر ورته ګوري؟ په بد نظر. هلکه ټوله دنیا لرې خوري ولی مسلمان دی زه نه یم. بعضې څیزونه د علماو دپاره شرعاً قبیحه دي، عرفاً هغې نه به ځان ساتي. نو یو حدیث یو میاشت مزل یې کړی، حدیث یې تې وانه غشت. یو دل د کشتۍ په سفر ته، نو مولیان صاحبان خو وي سادهګان، د دنیا په کار کې سادهګانې ګورې. باباجي نه مې اورېدلي وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو ځل په درس کې وفرمایل چې د غنم دا ونه به څونه وي. ماشاءالله غنم بوټې هم نه نو ونه وی مونږ وخندل. وی ولې؟ مونږ وی چې صاحب د غنم خو اونه دی، خو یو بوټینې غوندې بوټي دا ورته پته نه لګېده چې غنم اونه یو که بوټی دی. او چې علم ته وګورې، قسم دې که د انور شاه کشمیری د بخاري تقریر په فیض الباري ډېر مولیان هم نه پوهېږي، او چې کم محدث سره فیض الباری په ترخ کې نی یا لامع الدراری د مولانا رشید احمد گنگوهی وسره نی، زیم دیر حدیث نه لولئ. رموز د احادیث او اسرار چې په دیر وسطنۍ طبقه کې مولانا رشید احمد گنگوهی او شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه او مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه کوم بیان کړی دي، زیم په دې متأخرینو کې به مور راوړې داسې لا پیدا کېږي. خدمتونو محنت دین د پاره دی خلکو کړی دي، مثالونه در درکوم. نو مولیان خو وي سادهګان، دې کې و شک نشته. که سادهګان نه وي په دې مضاربت کې به یې وال خوړل، خو سادهګان وکړه. هلکه ضارب یضارب مضاربتن، وی مضارب ورته ځکه وي چې سفر فی الارض کوي. فقهاو لیکلي دي باید دا خبره ټیک ده، خو اصل ماده ضربه یضربو ضربن هم دی، ضربوالو تام وایي وال بم خورې. مفتو کې صحبه سادهګان مولیانو پاغه ظالمانو مفتیانو باندې اعتماد وکړو او پیسې ورکړې، غونډ په اربونو روپۍ لاړې یهودیانو تختول. یهودو سازش ورپسې مولیان باندې خلک بې اعتماده شو، عوامو مولیانو جنګېدل، دیوبند بدنام شو. دیوبند غوندې
هغه د دیانت او د امانت او د صداقت چې کوم عظیم د دیوبند یو کارنامه د هغې ته لوی دچکه ورسېده. او ته په کراچۍ کې دیوبند پسې خلک اوس خبرې کوي دغه دیوبندیان د دنیا په کار کې هما بل اوس خوري یو خبر او خطا د مصداق نه دی ګورې سینه په مې اعتراض ونه کې او نه دا شان ورود دی ګورې شان ورود د یتیمانانو د خودي سره لګلګي مې د دنیا په کار کې خو علما صفها دي نه پوهېږي. ما ته یو سړی پټیو کرماله نه راځي چا ما ته یو سړی وایي چې یاره دا موبایل کې دا شعر او باسه نه پوهېږم د دنیا په کارو دې کې علما صفها دي. نو تجارت کې علما صفها دي ناپوهه دي ناتجربه کار نه پوهېږي. نو خدای قرآن کې ویلا تو صفها مالونه مور کوي تاسو ولا ورکړل ولې مور کوئ اوس څنګه شي اوس دې غواړئ ولې چا راته وایي چې مالونه ولا ورکوي. نو مولیان خو سادهګاني مولانا ادریس خان دهلوي رحمت الله علیه هغه متعلق مې اورېدلی دي چې درس کې به ګړی ودرېده طالب ته ګړی خوروانه شوه. طالبان خو هم سادهګاني په یو به نه پرې چې د استاد مونږ ته محتاج یې وی راکړه جي ټیک به کړو نو چابي به یې ورکړه روانه به شوه د ګړی په چابی نه پوهېده. او یو ځل په درس کې وی چې یاره سیکل څومره تیل خوري چاوی صاحب سیکل خو تیل نه خوري وی از وی خو مې هر سهار راځي او پیسې اخلي چې سیکل کې تیل خلاص شوي دي پیسې راوله ورکړم. دا د دنیا نظام کې سادهګان لیکن د دل په کار کې د مولانا ادریس خان دهلوي د مشکات حاشیه یا د قرآن تفسیر معرف القرآن وګورئ نو پته به ولګي څومره لوی غر نو په تقوا کې کم شخصیت. نو امام بخاري په سفر دي پیسې ورسره دي پیسې د خلکو مخکې شماري هلکه خلکو مخکې څوک پیسې شماري. یو تیله کې واچولی بټوه کې غلوه شیشه غشتی غلو کته چې دی ملا صاحب سره خو دومره زر روپۍ دي او په دې پلان کې نمبر بټوه کې واچولی نو چې امام غلم روان شو نو چې امام بخاري کشتی ته وخت غلم ورپسې وخت چې کشتی سمنځ مزل وکړ نو غل چغه کړی وی خدای مو بخمانه دومره روپۍ پروتې دي او د بټوې دا رنګ دی د تیلې که چا سرې راکې یو ځلې چغه وواله بیا چغه وواله بیا چغه وواله چا ورته ویل لکه څه شور دی جوړ کړی دی خو چې په چا د شکي ولټوه که نو غلم هوښیارو د پښتنو متل د تنیم لږ قبیحه دی خو دا به راته ویم چې د غل پلارم قاضي نیخ به امام بخاري ورنه راغی چې که په ده ورځم خلک به شک کوي چې ده سره د لیدلې و نو بل ځای نه یې شروع کړه یو لټۍ لټۍ اخر کې په امام بخاري راغی پوره تفتیش یې وکړه بټوه پیدا نه شو چې کشتی منزل مقصود ته ورسېد امام بخاري ته کو شو غلم ورپسې شو چې خلکو نه ځان له شو نو غل ورته وایي ملا صاحب یا کاکاجي ماماجي ودرېږه وی نور تم خپې او زم خپېم خو بټوه دې څه کړه نور خو یو بل ته پته ده وی خدای ظالمه تا را باندې دعوه د غلا ونه کړه نو یې څه دې کړه وی د کشتۍ غاړې ته شوم او دریاب ته مې وغورځوله څوک را باندې پوه نه شي وی دا ولې خو یا به ستا شوې وه او یا به زما شوې وه که نه وی ستا کیدی نه شو ماله خدای علم را کړی دا زما بټوه وه نو بیا دې ولې دریاب ته وغورځوله وی ساده تا ته پته نشته چې زه څه کار کوم زه د حضور پاک دا حدیث و خدمت کوم سبا به تاریخ ولیکي چې په امام بخاري فلان کې کشتی کې د غلا دعوه شوې وه زما حدیث به څوک نه قبلوي خلک وایي کیدی شي په رښتیا غلا کړي نو خیر دی که زما زرګونه درهم دریاب ته وغورځېدل پروا نشته خو چې زما د وجې د حضور پاک په لمن داغ را نشي د هغه حدیث بدنام نشي دومره خوارې دي مولیانو کړي دي مولیانو څه کړي دي دا ستا دا ښکلې عقیده چې دا نن ته لرې او الله واحد لا شریک ګڼې او ته الله موصوف په دغه خپلو ښکلو صفاتو ګڼې او د دغې قبیحه صفاتو نه منزه او مبرا ګڼې قسم په خدای دا د علماو برکت دی دا خشته ښکلې عقیده مونږ ته چا ښودلې ده شوق سره ووایې علماء چا خودلی دا نه شوق سره به جواب را کوي دا خپل عقیده درته چا خودلی دا
شوق سره نور وایه نور شوق سره وایه